أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سورة القصص 65 نمبر آیات. فدی 65 نمبر آیات کی د کافرانو نور احوال ذکر کیږي د قیامت په باره کې. ځنې احوال مخکې تیر شو د کافرانو د مشرکانو د اسلام دشمنه خلکو، او ځنې د آیاتونو کې روانو آیاتونو کې ذکر کیږي. الله تعالی وایي ویوم به هغه ورځ باندې ینادیهم چې آواز به وکړي دوی ته د کافرانو ته، فیقول ورته به ووایي ماذا اجبتم المرسلین، تاسو څه جواب ورکړی پیغمبرانو ته. پیغمبران په خپله یا د پیغمبرانو قایم مقام چې د هغوی استازي کوم دي چې دغه دین مخکې بوزي خورئ، دغې خلکو ته تاسو په خپله زمانه کې څه جواب ورکړی، تاسو ته هغې خبرې واورېدلې، قبول هم کړلې، که مسترد هم کړې، څه چل هم کړی ورسره. فعمیت علیهم الانباء، نو بندې به شي په دوی باندې انباء خبرې خپلې، دوی به خبرې نه شي کولی. دومره سختې وارخطایي سره مخامخ شي چې اوس د دې سوال څه جواب وکړو چې موږ پیغمبرانو ته څه جواب ورکړی، ځکه ټول عمر خو د پیغمبرانو مخالفت کړی، آسماني دین او د شریعت مخالفت کې خپل ژوند تیر کړی، او تپوس دې وشي پیغمبرانو ته یا د پیغمبرانو قایم مقام استازو ته څه جواب ورکړی دی، نو جواب یې په کوم ځای کې پیدا شي. نو بس د دوی نه به بند به شي په دې باندې الانباء خبرې کول، خبرې به نه شي کولی، هیبت بیا واخلي. یومئذ په دغه ورځ باندې هم لا یتساءلون، دوی به د یو بل نه تپوسونه هم نه شي کولی. داسې وارخطایو پرې راشي چې خپل منځ کې به خبرې هم نه شي کولی، چې اوس د یو بل نه څه معلومات حاصل کړي، وړاندې جواب ورکړي، داسې به هم نه شي کولی. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، نو هر هغه څوک چې هغه توبه وباسي د کفر او د شرک نه، وآمن ایمان راوړي، وعمل صالحا وعمل وکړي نیک، فعسى ان يكون من المفلحين، نو نږدې ده چې دا شي د کامیابي موندونکو نه. نو دا ترغیب شو ایمان ته او نیک عمل ته، چې نیک عمل او دغه شان د ایمان راوړل چې چا کې دا صفتونه موجود دي، نو هغه سړی کامیابېدی شي، او دې ځایونو کې خټیک جواب هم ورکولی شي، او د دې نه به داسې تپوس نه کېږي. نو ترغیب شو ایمان ته، چې اوس هم موقع ده د موجوده خلکو دپاره چې کم نافرمانه دي یا کافران دي، چې هغوی ایمان راوړي، خپل عمل صحیح کړي. وربک یخلق ما یشاء ویختار، او ستا رب پیدا کوي مخلوق هغه چې وی غواړي، ویختار او دا غوره کوي احکام لره، یختار اختیار لره او غوره کول دی معنا ده. ستا رب چې کوم دی نو هغه چې کوم مخلوق غواړي نو را پیدا کوي، نو تکوینی نظام مکمل اختیارات د الله تعالی سره، څوک پیدا کول، څوک وجل، څوک نه پیدا کول، دا ټول اختیار تکوینی نظام د الله تعالی سره دی، د بل چا سره نشته. او دغه رب چې کوم دی ویختار اختیار لري د احکامو، یعنی چې کوم حکم یې خوښ شي نو هغه راولېږي دنیا ته، چې کوم حکم یې نه خوښېږي هغه دنیا هغه نه رالیږي، او بلکې د هغې نه منع وکړي چې داسې مه کوئ. دې آیاتونو کې د دې نه وروسته دا رد شو په مشرکانو باندې چې کله دغه دوه قسمه نظام دی، یو تشریعي نظام دی، د احکامو نظام دی، بل تکوینی نظام دی چې هغه پیدا کول او وجل دی. دغه دواړه نظامونه د الله تعالی سره مخصوص دي، هېڅوک پکې بل څوک شریک نه دی، دغه صفتونه بل په هېڅ چا کې نشته. نو د دې معلومه شوله چې د بندګۍ لایق هم صرف الله تعالی دی، بل څوک نه دی، ځکه ټول اختیار د هغه سره دی. د شریعت کوم اصول چې د هغې اختیارمن هم الله تعالی دی، او د دنیا کې چې کوم خلق پیدا کېږي، کوم خلق وفات کېږي، کوم خلکو ته کوم څه میلاویږي، کوم څه نه میلاویږي، دغه ټول نظام هم د الله تعالی سره اختیار کې دی. چې دغه غټ نظامونه د الله تعالی سره شنو، د بندګۍ لایق صرف الله تعالی شو، بل څوک نه شو. ما کان لهم الخیارة، نشته د دې خلکو دپاره هېڅ اختیار چې د الله تعالی په احکامو کې اختیار ولري، چې دا ښه دی دا نه ښه دی، دا مې خوښېږي دا مې نه خوښېږي، او نه د دوی سره داسې اختیار شته چې څوک پیدا کړي دنیا ته راولي خپله مرضۍ باندې، یا څوک په خپله مرضۍ باندې مړ کړي، د دنیا نه رخصت کړي چې دنیا کې ژوند مه تېروه، ته حق نه لري. داسې اختیارات د خلکو سره نشته. دا هغه معنی ده چې کوم تفسیر معرفي قرآن ذکر کړي ده،
چې یختارو نه مراد اختیار د احکامو دی او اختیار د شریعت او د اسلامی احکامو دی. دغه دوه اختیارات د الله تعالی سره د دوه نظامونو د الله تعالی سره کنټرول دی، بل چا سره نشته. امام بغوی رحمه الله دی و یختار بل معنا کړی دی. هغه وایي چې و یختار او دا معنا امام ابن قیم رحمه الله هم پر بزاد المعاد کې ذکر کړی دی. دی وایي چې و یختار او دا دې معنا دا و یختار او دا الله تعالی غوړه کوي د پیغمبري د پاره چې څوک خوښ شي پیدا کوي، څوک چې خوښ شي سي چې خوښ شي، او دا الله تعالی د پیغمبري د پاره منتخب کوي څوک چې خوښ شي. نو دا جواب شو د هغه مشرکانو چې هغه به اعتراضونه کول او هغه به اعتراض کوي چې ټیک تر الله تعالی دا منظوره وي چې پیغمبر د دنیا ته راشي او د پیغمبر ضرورت په دنیا کې وي. نو بیا په کار دا و چې د دوه کلو کې د یو دوه غټو خارون نه یو کس راغستې وي چې هغه ډېر مقبولیت لرله، ډېر شهرت لرله، او دا خارون د مکه یادول او طایف یادول چې په طایف کې مشهور خلک شته، ډېر مشهور دي او مقبولیت شته دي، او مکه معظمه کې هم خلک شته. ابو جهل ډېر مشهور دی، تاسو نور خلک ویل مشهور دی. ابو سفیان شهرت لري، نور خلک یې لري. نو په کار د چا غوي ته پیغمبري میلاو شوی وي. نو به دومره خلکو کې یو یتیم ته پیغمبري میلاو شول چې خلک دومره زیات پیژنیم نه در دوی اعتراض دسی بنه کېږي. جواب دې ځکه کې وشو چې مخلوق پیدا کول او د پیغمبري د لپاره څوک انتخابول او غوړه کول د الله تعالی کار دی. بدی کې ستا کار نشته چې د دې کلیغه پکارو دغه کلیغه پکارو، مشهور پکارو غیر مشهور پکارو، یتیم پکارو نه یتیم پکارو، بدی کې ستا کار دی. دغه معنا چې کوم د امام ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې ذکر کړی دی. دې ځکه کې ويختار د مفهوم او مضمون د عام پر خوذل شوی دی. د دوه معنی په احتمال دی چې الله تعالی اختیار د احکام لري او اختیار د پیغمبري لري چې څوک پیغمبر کوي او اس کوم احکام را لګي خپل خوخه ده، مخلوق به اختیار نشته. چې دوه معنی او دوه معنی د مصداق جوړې دي چې دوه احتمال پکې شته. سبحان الله پاکي الله تعالی د پاره وتعالى او د الله چتري عما د خصنا یشركون د خلق شریکان کوي. خلق مخلوق را لري د الله تعالی سره شریکان کوي، څوک مړي، څوک بوتان، څوک یو څوک بل څه. دغه شیزونه الله تعالی ډیر اوچت دی. الله تعالی د کمزوري صفاتونه لري څنګه مخلوق لري. مخلوق سره شریک کول د زیاتې دي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ستاره پویږي په هغه سمانه چې پټه ساتي زرونه د سینې د دوی او هغه چې دوی ښکارا کوي. د الله تعالی د وحدانیت تفصیل چې تاسو د بوتانو نه متاثر یې، د بل چا نه متاثر یې، هر چا نه متاثر یې. دغه مقابله کې هغه ذات چې کم تاسو د پټو رازونو نه خبر دی، د ښکارانو یو شان خبر دی، دغه صرف الله تعالی دی. لہذا د یو الله تعالی منل او د الله تعالی د احکام مقابله کې د اچا د بار اختیار ورکول یا د حقیقت خاطر کول نه دی پکار. وهو الله هم دق الله لا اله الا هو چې نشته لایق د بندګۍ الا هو مگر دق الله دی. د بندګۍ لایق صرف الله تعالی دی، بل هیڅ کې مستحق نشته. له الحمد دی الله تعالی د پاره صفاتونه دي فی الاولى په دنیا کې والآخرة په آخرت. د کامل صفاتونو هم صرف الله تعالی مالک دی، بل څه سره بل څوک مالک نه دی، او هم په آخرت کې مالک دی، بل څوک مالک نشته. وله الحكم ارضی الله تعالی د پاره اختیار د حکمونو دی. و الیه ترجعون او دی الله تعالی د بتاسه واپس کیږي. نو دای د بادشاہي نظام شو چې الله تعالی سره د ټول احکام په اختیار دی، مکمل اختیار دی، چې به کار نشته. څوک د ترازونه د الله تعالی په احکام باندې نه کوي، د الله تعالی په نظام نه څوک ترازونه نه کوي، د سنو په کار هغه څه بکار بس الله تعالی سره پوری اختیار دی. او د سه نظام د چې و الیه ترجعون دی الله تعالی د بتاسه واپس کیږي. نظام دومره قوي دی، دومره مضبوط دی چې هیڅ څوک د الله تعالی د بادشاہي کې پټې دی نشي، برزګین ته تختیدل نشي. چې جرمونه به کړی د دنیا د نظام په شان د کېږي کې به جرم کړی، برزګین ته په تختیدل دا په نامه مزي به کوي. نو د سینه دا ځکه د دنیا انسانانو نظامونه کمزوري دي، د نتیخت کې دي شي، خدای الله تعالی د نظام نتیخت سره کې دي نشي. نو الیه ترجعون دی الله ته تاسو واپس کیږي. کله تیخت پتا مې نه ګناونه نو چې پتا مې نشي ګناونه ونه کوي، ځکه تیخت زګنه به کې نشته. قل ورته وای ارایتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه. د الله تعالی مزید نور قدرتونه ذکر کیږي چې کوم د الله تعالی پورې مخصوص دي او اس یو مخلوق کې غشت دینه.
د الله تعالی د وحدانیت مضمون دی. نو نبی رسول الله تعالی تعالی وایي چې د مشرکان ته وایا ارایتم ای خبر راکې ماته ان جعل الله علیکم الليل کو وګرځي الله تعالی تاسو د پاره شپه سرمدن همیشه الى یوم القیامت د ورځې د قیامت پورې الى یوم القیامت د ورځې د قیامت پورې شپه شي ورځ پکې نه من اله غیر الله سوق بشي خدای بغیر د الله نه یاتیکم جراوړی تاسو به ضیاء ورنا د سوق پیدائش جګه ورځ راولي او تاسو ته تعاون حاصل کړئ او ورځ تاسو نور راکاره کی افلا تسمعون تاسو ناوري خبري چې د شپې مالک مکمل الله تعالی راولي او بیا چې کله او بیا به ورځ راولي نو که دا شپه مستقل شي دا ورځ ختم شي څوک تاسو پیدا کړئ چې شپه د بزن راولي هیڅ حکم نشته نو نشته به هغه ذات ومانه چې کوم سره پوره اختیار ورسره دی. ول ورته وایا ارایتم خبر راکې ماته ان جعل الله علیکم النهار که وګرځي الله تعالی تاسو د پاره ورځ سرمدن همیشه الی یوم القیامت د ورځې د قیامت پورې من اله غیر الله سوق به خدای بغیر د الله تعالی نه یاتیکم بلیل شراوری تاسو تشپا تسكنون فيه تاسو آرام حاصل کې په هغه کې کدا ورځ مستقله ورځ شپه پکې نه الله تعالی د شپه ختمه کی پتا سو کې د تاسو چې رجا بندگی کوي د چانه متاثر نو بدا کې سوق د چې د بیا شپه راولي د شپه تاسو پکې آرام حاصل کې د مشه پکې هیڅ کم نشته چې مکمل اختیارات د دومره لوی نظام د الله تعالی سره کنټرول به تاسو د الله ولی نه ماني د بل چانه ولی متاثر کیږي افلا تبصرون تاسو نه دي حالات لره دا الله تعالی کې